د یو کس دو زامن دي، یو مدرسې کې سبق وایي طالب ده او بل په کلي کې مزدوري کوي، لیکن د کلي هغه مزدور هغه زمیندار د یو پلار زامن خو هغه داسې خوار خوار ګرځي، تر و تازګي په بدن باندې په جسم باندې نه ښکاري. او دغه تعلیم چې د هغه ورور د یو پلار زوی زمن دی، دی داسې سپینو جامو کې تر و تازه ګرځي، ته به وایې لکپتي کروڑپتي اولاد. دا هغه تر و تازګي ده چې الله رب العزت دغه علماء او طلباء خو زموږ اکابر دا فرمي چې په شریعت کې که چاته یو انفرادي مسله ورپېښه شوه نو بیا هغې مسلې رهنمایۍ لپاره د فرد عالم رای حجت ده. په مدرسه کې دارالافتا ده، خلک راځي مفتي صاحب ته فتوا ورکوي، استفتاء ورکوي، دی جواب ورکوي. چا نه مونځ کې خطایي شوې ده، چا نه په روژه کې خطایي وشوه، چا نه په زکات کې خطایي وشوه، په میراث کې خطایي وشوه، په حج کې خطایي وشوله. نو راشي د کلي ملا نه د امام نه استاد نه تپوس وکړي او ورته مسله وښیي او دپاره لیکن مملکتي امور دپاره، قومي او ملي امور دپاره د یو فرد عالم رای حجت نه ده. هغې دپاره د علماو یو جماعت پکار چې په اجتماعي رای سره دوی د امت او د ملت او د مملکت رهنمایي او دوی د شوراییت وایي. وحي بند خو شورا به تر قیامته پورې وي. هغې لپاره یو نظم پکار. حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله فرمایل نظر الله امرأ سمع مقالتي، الله دې هغه کس تر و تازه ساتي. وایي دا تر و تازګي دا علی الاطلاق ده، ظاهري طور باندې هم دې تر و تازه باطن به هم تر و تازه، دنیوی زندگی به هم تر و تازه، برزخی زندگی به هم تر و تازه او اخروی زندگی به هم تر و تازه. او بیا بی مثال راکړه چې د یو کس دو زامن دي، یو مدرسې کې سبق وایي طالب ده او بل په کلي کې مزدوري کوي، لیکن د کلي هغه مزدور هغه زمیندار د یو پلار زامن خو هغه داسې خوار خوار ګرځي، تر و تازګي په بدن باندې په جسم باندې نه ښکاري. او دغه تعلیم چې د هغه ورور د یو پلار زوی زمن دی، دی داسې سپینو جامو کې تر و تازه ګرځي، ته به وایې لکپتي کروڑپتي اولاد. دا هغه تر و تازګي ده چې الله رب العزت دغه علماء او طلباء خو بیا به دا هم فرمیل چې بچو تاسو به دا خیال وي چې موږ دلته 8 کاله تېر کړل، 9 کاله مو تېر کړل، دوره حدیث هم وکړو، اوس موږ علما شو. نو تاسو علما نه یې، په تاسو کې د عالم جوړېدو استعداد اوس پیدا شي. که تاسو غواړئ چې دې نه پس تاسو علما وګرځئ او دنیا مو په طور عالم وپېژني او بیا تاسو په هغه حیثیت کې د عوامو رهنمایي او امامت وکړئ، اوس د دې جوګه چې تاسو غواړئ وګرځئ. الله رب العزت په موږ کې هغه استعداد